جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى مانده ته ودرېږي نستس یعنی دا د ذوب په حالت کې ودرېږي قامو کوسالا ودرېږي دی الله مانده ته کوسالا په دې حال کې چې دې سسوي خیال کرا لکه وې سستی دوه قسمه ده یو بدنی ده او بل اعتقادي ده دلته کې د کثرت نه مراد هغه کثرت اعتقادي ده د دې عقیده چې کوم نه هغه ضعیف او کمزوري ودرېږي مانده ته په داسې حال کې چې د دې عقیده ضعیف او کمزوري خیال کرا لکه عقیده ضعیف او کمزوري نو دلته مراد د کثرت نه هغه ضعف اعتقادي دی ضعف بدني نه دی ورخصه یراؤون الناس دوریا کوي خلقتا دی که عبادت کوي نو د ریا په شکل کوي ولا یذکرون الله دی نه یادي الله تعالی لرا الا قلیلا مگر ډیر کم مذبذبینا دی لټکاو او ځوړندې بین ذالک پمن د ایمان او د کفر کې د ایمان او د کفر پمن کې دی ځوړند تذبذب څه ته ویل شي اشتراب تا پریشانه تا ذباب ته ذباب ولې وای لانه یذب خیال کرا لکه ځکه دې د فکولې شي دیو طرف نه بل طرف لا اله الا ندی ملګری د مؤمنانو دی ولا اله الا او نه ملګری د کافرانو دی ومن یذلل لله واغسو چې الله تعالی به لاري کی فلن تجد له سبیلا پس تاسو به ونه مې چره د پارا سبیلن لار حق یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الکافرین منی سي تاسو کافرانو را اولیاء په دوستانو سره څنګه چې د اهل کتاب د کفارو سره دوستی کوي تاسو د دې سره دوستی مکوئ من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان تجعلوا لله علیکم چې تاسو وګرځوئ الله لپاره پتا سبحانه سلطان مبینا دلیل واضح چې د کفارو سره دوستی وکړه دا الله نه کټ شولې دا الله نم سره لا دا الله د دوستۍ د محبت نه انقطاع آیا تاسو الله لپاره په ځان باندې حجت پیدا کوئ ان المنافقین بشک منافقان چې دی په درک الاسفل هغه په درجه کوزه کې دی مینا نار د اور د جهنم نه د جهنم بلا طبقات دي لکه څنګه چې د جنت طبقات دي سل درجه جنت دنګ له دغه شان د جهنم طبقات او د منافقینو طبقه هغه اسفل د ټولو طبقات خیال کرا ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د منافقینو دغه طبقه چې کم ده دا توابید دي دا څه دي توابید دي هغه توابید دي توابیتو ترجو علیہم خیال کرا لکه یعنی هغه توابید دي ترجو علیہم چې هغه په دې باندې بنش هغه صندوقونه دي په جهنم کې چې دا منافقان به تو وردن نکړلې شي دوی په هغه کې څه شي بنشي خیال کرا لکه دې امریکای بدا چلکاو کنه دا مسلمانان مجاهدین دی به په صندوقونو کې سکړل بند تر دې چې هوا به تم نتره پاغي کې بدی چې کومه نه بد حاله هغه صندوقونه خیال کراله مدد جهنم چې کوم طبقات چې د منافقینو لپاره دي ولن تجدات بونه ملهم دتی لپاره نسویرا څوک مددگار د دې لپاره به څوک مددگار خیال کراله د دې هم دغه توابیت د امریکای والو پیدا کړو جرندې به بچواله او دی به پاسون د خونو کې سکړل بند کړل چې د تلو لار به غریبانو ته نوا د هوا لار به ته نوا خوش به الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وشکلا
منافقین په درک اسفلی وې دا ولې په د ټولو نه په اسفل السافلین کې ځکه دوی خپل کفر چې دی هغه ډېر مستور ساتلی خپل کفر ډېر مستور ساتلی د دې وجه نه د دې هغه محل د جهنم اب هم ډېر مستوري الا الذين تابوا مگر هغه چان چې توبه ویستله واصلحوا اصلاح د حال وکړله توبې سره سره اعمال صالحه شروع کړل واعتصموا بالله منګولې ولګولې په دین د الله باندې واخلصوا دینهم لله خالص کړ دین د پاره د الله شرک ته ختم کړ اولئک دا کسان مع المؤمنین دی ملګری د مؤمنانو دي وسوف ډېر زردا یؤتی الله المؤمنین ورکی الله تعالی مؤمنانو ته اجر عظیم اجر لوی ما يفعل الله بعذابكم سکی الله تعالی د عذاب تاسو سره اے منافقان چې توبه مو ایستله دا الله څه کار دی چې تاسو له بیا عذاب درکړي ان شکرتم کجری تاسو شکر ادا کړه د نعمتونو د الله وآمنتم ایمانم په یقین سره راوړلو وکان الله شاکرا علیم او دی الله تعالی قدردان د اعمال استاسو او عالم دی په احوال استاسو باندې قدردان دی د اعمال استاسو او عالم دی په احوال استاسو لا يحب الله الجهر بالسوء مخکې سره مناسبت پس کې ده مخکې د منافقانو مذمت الله تعالی ذکر د منافقانو د شان سره خبره دا و چې مسلمانانو ته به وقتاً تکلیف راځاو د مسلمانانو په ځل کې ډېر دردونه پیدا شو کله کله به د دې منافقانو حجوا او قباحت بیاناو نو الله جل شانه فلا يحب الله الجهر کې د مؤمنانو تسلی کوي د مؤمنانو څخه کوي تسلی کوي چې مؤمنانو مخه پکې کتا سو د منافقانو حج او قباحت بیان کوي الله په دې تاسو نه نشي لکه څنګه چې حسان رضی الله تعالی عنہ با د کفارو سوي بد وی په خپل شعرونو په دې باندې الله تعالی مؤاخذه نه کوي یو سړی تا کنځلو ته جواب د کنځلو ورکړي په دې الله ستاسو مؤاخذه نه کوي خیال کړه په دې الله تعالی ستاسو مؤاخذه نه کوي حدیث کې راځي چې دا بدواله وته للی شي دغه سړی دا کنځل او استاد جواب دا به وته للی شي چې کم کې زیاته او هغه زیاته چې کم نه سزا به بیا ورکیږي دغه چې کم دینو دغه ظالم تا یا دغه مظلوم تا خیال کړه نو مساوات شرط الا من ظلم خیال کړه کنه مساوات شرط چې مساوات په مابین د ظالم او د مظلوم کې وي اکه مساوات نو نکم سړی چې مظلوم هغه ته یو کنځل شوی د داغه په جواب کې دوه کنځل وکړل بیا دغه مظلوم ظالم شو دغه ظالم څه شو هغه مظلوم شو یو سړی یو سپېړه یو سړی والے دی هغه ول دوه سپېړې ورکړلې هغه مظلوم څه شو ظالم شو خیال کړه لکه خدا سے داسې مساوات چې ده کنه د پښتنو په مذهب کې نشته دی خو شي به کنه چې بیخي د دواړه کنځلم یو شانتي او دواړه وخل بیم سي یو شانتي او دواړه قتلول بیم یو شانتي نه چې د قتل باب شروع شو کنه نه پدې کې بیا جزئیات کثیره دي خو شي به کنه دا باب بیا بنديږي نه ورپسې شي ندی وجنا الله تعالی د معافی حکم کوي چیرې سر په سر بدلا اجازت ته لیکن کمافی موکړه کنه دا د پیغمبرانو صفت ته دا د اولیاء صفت ته ځکه الله تعالی فرمایي لا يحب الله الجهر نفخي الله تعالی فزور سره ویل بسوء د بد خبره من القول لا قالنا الا من ظلم مگر هغه سوچ پچا ظلم شوی وي وکان الله سميعا عليما دې الله تعالی اوریدون کې د دې کنزلو او دې بدردو او عالم دې پنیت دې قائل باندې ان تبدو خیرن کچری تاسو ظاهر وي او نیک عمل لرا او تخفوه یا پټوي
یو نیک عمل تاسو ظاهروي یا پټوي او تعفو عن سوء یا تاسو معافي کوي د یو جرم نه فإن الله بشک الله تعالی کان عفوا قدیر ډیر معافي کوونکی او قدیر دی ان الذين يكفرون بالله ورسله كم خلق چې کفر کوي په الله پر رسول باندې ويريدون ان يفرقوا اراده لري چې فرق راولي بین الله او رسوله په من د الله او د رسولانو کې فرق راولي په اعتبار د ایمان سره دا څنګه چې په اعتبار د سره په اعتبار د الوهیت او د عبدیت سره دغه فرق خو خامخاشته دي الله اله دی او بنده سره هغه عبد دی کوشش وکړي او فرق په اعتبار د ایمان سره راولي لکه کفار چې کوم نه هغه فرق ويقولون وای دا کافران نؤمن ببعض المن ایمان لرو په بعض پیغمبرانو باندې و نکفر ببعض او کفر کول د بعضنا ويريدون ذي اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چې مقرر کې په من د دې کې لار دی اراده لري چې د پیغمبرانو په منځ کې فرق وکړي په اعتبار د ایمان سره یا د الله او د پیغمبرانو په منځ کې اولئک دا کسان چې فرق کوي هم الکافرون حقا دا کافران دي په یقین سره دا کافران دي په یقین سره یو پیغمبر منی بل نه منی یو ملائکه منی بل نه منی دا الله ذات منی صفات نه منی صفات منی ذات نه منی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا تیار کړل موږ د پاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکونکې عذاب سپکونکې د مسلمان عذاب ته عذاب علیم ویل شي او د کافر عذاب ته عذاب مهین ویل شي والذین آمنوا بالله ورسوله کسان چې ایمان راوړو په الله پر رسولانو ولم یفرقوا بین احد منهم فرق ونکو پمیند یو د دې کې په اعتبار د سره د ایمان سره اولئک دا خلق سره سوف یوتیم ذرچ ور بک الله تعالی دیتا اجورهم هغه بدې د ایمان خپل وکان الله غفور رحیم او دی الله تعالی بخشش کوونکې او مهربان دې د باندې یو سوال پیدا کیږي چې بل ځای الله تعالی فرمایي ان الذين امنوا والذین هادوا والنصارى خیال کرا لک چې ایمان راوړو او دارنګ يهوديان او نصارا چې کله دی ایمان راوړلو لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو البته کې خو صرف د ایمان د آخرت ذکر کړی دی پای کې خدا نور نشته خیال کرا لک جواب د دې نه دادې چې معتبر ایمان هغه دی چې هغه پټول ایمانیات باندې ایمان کوشش وکړه پټول ایمانیات باندې ایمان ورنه نفس ایمان په الله په آخرت باندې خود ابلیس هم لچا د ابلیس هم په نفس په الله او په دغه باندې سو په الله او په آخرت باندې ایمان سره لاګه نه هغه باندې الله تعالی لعنت کړي کوشش وکړه نو معنا دا ده چې نه ایمان په یوازې الله په آخرت باندې دا نه وی کافی کوشش وکړه ځکه چې الله تعالی فرمایي په ان امنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اولئک سوف یؤتیهم اجورهم وکان الله غفورا رحیما او دې الله تعالی بخشش کوونکی او مهربان یسالک اهل الكتاب تپوس کې استانا اے حبیبا اهل کتاب انتو نزلا مخکم دی یهودیانو قباحت ذکر شو او دلته د یهودیانو عذاب الله تعالی ذکر کوي یسالک تپوس کې استانا اے حبیبا اهل کتاب انتو نزل علیهم چې تنازل کې پدی باندې کتاب من السماء یو کتاب چې هغه نازل شي د اسمان نه ستانه تپوس کوي چې موږ کتاب چې کوم دی مکتوب پکار دی لیکلې شوی کتاب چې د اسمان کې لیکلې شوی او ښکته راشي دا ته چې وای دا خو هغه کتاب دی چې تاسو په خپل لیکای او چې به موږ له هغه څه کتاب پکار دی چې بر لیکلې شوی دا د اسمان په کارخانه کې چاپ شوی او چې به کنه د دنیا د کارخانه کتاب موږ نه فقط سالو الله فرمایي
बेशक دې سوال کړو موسی علیہ السلام نه اکبر من ذالک غټ دینا موسی علیہ السلام ته آسمانی کتاب ورکړې شو او باوجود دغه نه غي پاغه باندې ایمان راوړ صحیح وي ارن الله جهرتن الا بمږ ایمان راوړو چې ستا خدای وي ارن الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه ونسلی لرا تندر بظلمهم په سبب د ظلم د دې سره ثم اتخذوا العجل دا الاسکه دغه عبادت هم شروع سره د دې چې دغه مکتوب کتاب وتراغله د اسمان په چاپخانه کې چاپ شوی خو سره لاغه نه دي څه چلو کو شخه معبود من بعد ما جاءتهم البينات پس لاغه چراغلی وی تواضح دلائل فعفونا عن ذلك ما في وكل دغه جرمنا دغه خیال کړه یو جرم سو ارن الله جهرتن وی دویم جرم سو شخی عبادت شروع دریم جرم سو خیال کرا رکھا چې د تورات نه انکار ورفعنا نمونږ څه چلو کو رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم مونږ په کوه تور چت وعده محکمم ته نواغست سلورم جرم سو وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا سلورم جرم داو چې دی وی مونږه په دې لک شی باندې صبر نکو مونږه ته دغه دال او مسور پکار دی الله تعالی فرمایي چې ما ورته ورشه ایلیا خار ته د بیت المقدس ته الته بدلته د هر سمیلاوش دې څه چلو کو دې حنطه فی شعرتين چې کوم نو وظیفه شروع کړه ادخلوا الباب سجدا داخل شي دروازې ته د خار ته سجده کوونکی دی بچ چل کاو دی په پشاشات او پنځم جوړه مسو وقلنا لهم لا تعدوا في السبت دی توی د خالی احترام بچ کم نه کوي دی به احترامي شروع کړه د خالی دوره د ښکاری شروع او مونږ ته ویلو چې لا تعدوا جاته بنه کوي په سبت په ښکار د خالی کې واخذنا منهم ميثاقا غليظا واغستو من دینه محکمه وعده دا پنځه جرایم او شپږم جرم فبما نقضهم ميثاقهم بما تکړه وا دا الله تعالی احکار شروع وکفرهم بیاات الله په سبب د ماتولو د وعده سره او اوم جرم سره وکفرهم بیاات الله کفر کول پایاتونو د الله سره اتم جرم سو وقتلهم الانبیاء فقتل ولود دي سره پیغمبران ولرا بغیر حق نهم جرم سو وقولهم قلوبنا غلف قول د دي چې زمونږه زړونه جرانده دي زړونه زمون سدي جرانده دي مونږه نه من او بل تبع الله عليها بكفرهم بلکې مہر والد الله تعالی په زړونو د دې باندې په سبب د کفر سره ولا يؤمنون الا قليلا دوی ایمان راوړي مگر ډېر کم وبكفرهم لسم جرم سو وبكفرهم وقولهم على مريم په سبب د کفر د دې سره او د قول سره په مریم باندې بهتانن د دروغ په حضرت مریم باندې بهتانو چې دې لا بچي د زنا نه راوړې دي څه عیسی علیه السلام په حق کې څوک بهتان عظیمه بهتان جوړو او یو لسم جرم سو وقولهم په سبب د ویل د دې سراینا قتل من المسیح چې مون قتل کړي د عیسی علیه السلام ابن مریم چې دوی د مریم دی دا یو لسم جرم چې عیسی علیه السلام هغه الله تعالی اسمان ته اوچت کړي ا دوی نه مونږه قتل کړي هغه عیسی علیه السلام رسول الله چې رسول د الله دی وما قتلوا حران کې دین او قتل کړي عیسی علیه السلام لرا وما طلبوا نه سولې کړو ولكن شبه لكم لیکن تشبیه رالا لیکن مشابه ما لیکن شک راغې دیتا دې سره راغې شک عیسی علیه السلام دا دلته علامات د قیامت نه غټ علامات د قیامت څونه خېدي لچ او شپه د قیامت غټ نه خې لچتي لا یوم نه د موجود شي یو دا
چې نور به راخېږي د څه نه د مغرب نه. دویمه دا ده چې لوګی به پیدا کېږي دا خلق به قبلې طرف ته شړي څه دخان او درېیمه نښه پوه شوې به که نه دابة الارض به پیدا کېږي په بیت الله شریف کې د صفا نه به راوځي دا لا هم نشته دی. څلورمه نښه دجال به پیدا کېږي. پنځمه نښه یاجوج ماجوج به پیدا کېږي. شپږمه نښه عیسی علیه السلام به راکوزیږي. اوومه نښه خیال کې راله که خصب به کېږي په مشرق کې بل خصب به کېږي په مغرب کې. اوومه نښه څه خصب د مشرق. اتمه نښه خصب د مغرب او نهمه نښه خصب د عرب. خصب د څه د عرب. او لسمه نښه څه ده اور به پیدا کېږي د یمن د عدن د کلي نه د عدن نه به اور پیدا کېږي او دا خلق به شام طرف ته ځغلي. کوم طرف؟ یو خو دخان دی دخان به په مشرق کې او نار به په څه کې په عدن کې. پوه شوې دا لس نښې دي د څه د قرب قیامت. او وړې نښې د قیامت هغه څو دي؟ هغه 14 دي چې ټولې موجود شي. پوه شوې که هغه بیا مشکات چې د پوهه یې پوه شوې که په یو حدیث کې ټولې نښې راغلي. وان الذين بشک هغه کسان اختلافو چې اختلاف کړل فيه په شان د عیسی علیه السلام کې لفي شک منو په خپلم په شک دي ددنه په خپلم په شک دي دا نسوارا په دې شک دي چیرې زمونږه سړی نشته دی دا په پته نه پوهیږو چې دا غنوم توتیانوس هغه د قتل لپاره وردن نشو او بیا بار نه دی راوته بیا بار ولی چې هغه د عیسی علیه السلام شکل هغه له ورکړلی شو او هغه چا قتل کړ؟ یهودیانو قتل هغه عیسائی قتل کړ. پوه شوې نو په هغې باندې په خپله شک راغلی ما لهم نشته دی لره به په دې قتل د عیسی علیه السلام باندې من علم څه علم الا اتباع ظن مگر اتباع د اټکل خپل وما قتلوه یقینا الله ته نفي وکړه یقینا نه دی قتل کړی دی حضرت عیسی علیه السلام بر رفعه الله بلکې پورته کړی دی الله تعالی هغه لره الیه ځان ته او الله ته څه چې نبی علیه السلام عرش معلا ته رساو نو ولې عیسی علیه السلام سمای دنیا ته نشي رسولی چې نبی علیه السلام عرش معلا ته رساو نو عیسی علیه السلام سمای دنیا ته نشي رسولی الله ته خو ډېر آسانه ده. وکان الله عزیزا حکیما الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی. وان من اهل الكتاب نشته د اهل کتاب نه دته ان نافیه ویل شي دا ان ډېر قسمه ده کنه یو ان زائده ده یو ان شرطیه ده یو ان څه ده یو ان نافیه ده. ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. سو کوئی سو کوئی طالبان وي نه او ورشي به کنه دا حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ وي ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. حسان رضی الله عنه وی ما دا نبی علیہ السلام صفت په خپل شعرونو کې نه لیکل بلکې ما د خپل شعر صفت کړی دی په ذکر د نبی علیہ السلام. ما خپل شعر په چا ښایسته کړی دی؟ په ذکر د نبی علیہ السلام. خیال کې راغله څه دومره ادبناک دی چې ما د نبی علیہ السلام صفت نه دی کړی په خپل شعر سره بلکې ما خپل شعر ښایسته کړی دی په ذکر د چا سره؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نه ان نافیه دی پوه شوې که نه
من اهل الكتاب ندید اهل کتابنا الا ليؤمنن به مگر خامخا ایمان براوړي په عیسی علی السلام باندې ټول اهل کتاب با دا په عیسی علی السلام باندې ایمان راوړي او دا ایمان به قبول وي نه دغه چې نور د قبلې نه راوخته بیا ایمان څه دی بیا نوې ایمان نه قبلي نه نوې مونږ قبليږي دغه نه ورستو ان نوې روزه قبليږي ما او کسبت فی ایمانها خیرا نو بیا ایسه او نوې عمل قبول نه ويوم القيامه ان قبل موته زمير ستر راجله دی به ایمان راوړي په عیسی علی السلام باندې قبل د موت عیسی علی السلام نه یا د موته زمير راځي د اهل کتاب ته اهل کتاب د خپل مرګ نه مخکې سره وړي ایمان ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا ورځ د قیامت باندې به عیسی علی السلام په دې باندې گواه وي ورځ د قیامت به عیسی علی السلام په دې باندې گواهی کوي چې ما دې ته آسماني کتاب راوړی او چې هغه انجیل خو دې ایمان نه دی راوړی خیال کرا لکه دې ایمان نه دی باقی د مشابهت د خبره چې بل شبه لهم ولكن شبه لهم او دا څوک چې دا اشتباه داغه د وجنه اشتباه راغلی و نو یو تفسیر قرطبی لیکل دی او بل تفسیر مظهری لیکل دی تفسیر قرطبی وایي چې دا سره چې دغه په وجه باندې اشتباه راغلی و نو دغه سره چې کوم دینو دا د عیسی علیه السلام حواری عیسی علیه السلام حواریین ته وی چې تاسو خو زما په مینا کې را جمع شوي او دوی به ما اوس قتلې اصولای باندې با ما خېږي خوشي ولی بادشاہ راغلی دی او چې کوم دین څلور زرا فوج راغلی دی او زمانه چاپیره شوي دی ما به قتلې اوس په کمره کې ځاو تاسو ټول سيو محصور او پتا څه کې دا چې څوکي چې هغه خپل قرباني پیش کړي نه به شهید شي خیال کړه او ما الله تعالی اسمان ته به اوخي او وحي سره دته معلومه شوه چې زبتا بچکوم او زبتا ځان ته چې کم نه باندې نه کتا څو قرباني کولای شي پای کې یو حواری راوړاندې شو ویسه زه قرباني کوم چې ته بچ کېږي زه بالکل خپل شهادت ته تیار عیسی علیه السلام ته خپل کمیس واغونداو خپل پټکې وته پسر کو او دعا یې وکړه داغه نه شبه د عیسی علیه السلام پاګه کې الفاظ باندې الله تعالی واچولا عیسی علیه السلام اوچت شو او داغه مشابه سکو ختم دا تفسیر قرطبی لیکلی چې څوک قتل شوی دی حواری او تفسیر مظهری وی چې نه پیرانګه نصرانی قتل شوی دی چې دا غنوم توچیانوس هغه د شکل د عیسی علیه السلام ورکړل شو او هغه قتل شو دواړه تفسیر شوی خیال کرا فبظلم من الذين هادوا فسبب ظلم دا خلق سره چې يهوديان الله د يهوديانو سزا ذکر کوي د دنیا سزا دا حرمنا عليهم حرام کړی دي مونږ په دې باندې طيبات پاکیزه رزقنا پاکیزه چیزونه حلت لهم چې حلال د دې لپاره د دې لپاره حلال د يهوديانو لپاره ګورئ دغه دا كل ذي ذکر الله فرمایي حرمنا عليهم كل ذي ذکر مونږ په دې باندې حرام کړل هر د نوکو خاوندا چاغه سو او خان شتر مرغان دا به چې کوم نه حرام او بل سو ومن البقر والغنم
حرمنا علیهم شحومهما او د غوا او د ګډو بيزو الله تعالی څه حرام کړل واز دې حرام پچا پدې يهوديان الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او مختلط بعظم ذلك جزاءناهم خیال کراله دا درې سودونه خیال کراله وخان په حرام شو د بقر او د غنم واز په حرام شو خیال کراله البته درې قسمه واز د دې لپاره جایز و د ملا واز ولا جایز و د کلمې واز دا او د څو د اډو کی واز دا وته چې کوم نه حلال و باقي په غوخه باندې چې کوم واز د بوناغه وته سشوله او ته حرام عام غوخه عام واز د په سمان دی راځي په غوخه باندې هغه وته حرام واعتدنا واقهم اموال الناس وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فسبب د اعراض د دې دلار د الله تعالی نه کثیرن ډېر واقهم الربا په سبب دا رسول د ربا سره د دې ظلمونو په وجه باندې په دې باندې حلال شونه حرام او په سبب دا رسول د دې سره مال د صدرا وقت نوانو حلال کې دوی منه شو دا غنا واقلهم اموال الناس بالباطل بس په سبب د خپلولو د دې سره مال د خلق لرا پناه پسرا واتنا للکافرین عذابا علیما تیار کړی د موږ د کافرانو د عذاب دردناک لكن الراسخون في العلم لیکن هغه کسان چې هغه راسخین فی العلم دي منهم د دینا دا استثناء کوي د اهل کتابونه الله تعالی استثناء کوي د چا د راسخین فی العلم چې هغه عبد الله ابن سلام او نور مسلمانان د يهود لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون او دارنګي مؤمنان چې دي يؤمنون بما انزل اليك ایمان لري په کتاب چې پتا نازل شوی دی او ما انزل من قبلك او دارنګي په کتابونو چې مخکې دي والمقيمين الصلاه دا والمقيمين منصوب دی پنا دې د سره دو پنا دې چې کوم دین واقع د عامل سره یعنی امدح المقيمين الصلاه د چې پد کوم دا اهل کتابو چې موږ قائم کړي والموتون الزکات او هغه کسان چې ورکوونکي د زکات دي والمؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان لرونکي په الله په آخرت دي اولئک دا کسان چې دي سنوتی اجرا عظیما ضرور دا چې موږ باور کوو ته اجر عظیم دي له بسور کو اجر عظیم ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده مخکم د اهل کتاب مذمتو او دام د اهل کتاب مذمت چې اي اهل کتابو تاسو ولې زما په پیغمبر باندې ایمان نه لرئ خو شپک حالان کې ما نوح علیہ السلام ته وحی کړی و ما ابراهیم علیہ السلام ته وحی کړی و اسماعیل علیہ السلام ته وحی کړی و دغه ټول پیغمبران تاسو منئ او دا آخر الرسل به نه منئ خیال کراله پکار خدا دې چې تاسو څنګه دا نور پیغمبران منئ خیال کراله نو پکار دا چې تاسو سید الرسل دا هم او شروع د چانه وکړه د نوح علیه السلام نو ولې ځکه لکه څنګه چې نبی علیه السلام نبی تشریعي دی نه اول تشریعي نبی څوک دی هغه نوح علیه السلام داغه نمخ چې څومره پیغمبران دو هغه تکوینی پیغمبران داغه په زمانہ کې احکام فرعي چې کوم دي نو احکام فرعي او جهاد وغیرہ دا ټول کله دي دا د نوح علیه السلام نه فرایض ان وحینا الیک بشک من وحی کړی تا وحی کړی تا کما وحینا څنګه چې موږ وحی کړی دا الی نوح والنبینا نور پیغمبرانو ته بعد هی ورسته د نوح علیه السلام واوحینا موږ وحی کړی دا الی ابراهیم علیه السلام ته و اسحاق ويعقوب والاسباط اولادون دديتا وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورکړه موږ داود عليه السلام ته زبور کتاب ورسولا دارنګ را لګلی موږ ډېر پیغمبران یعنی اوحینا رسولا هغه رسولان
قد قصصناهم چې مونږ بیان کړی د هغه ها دا رسولان منسوب شو پس سره په تقدیر د قصصنا تفسیر دا ورستانه قصصنا دیتا ها دیته چې کوم دی نه منسوب علا شریعت تفسیر وایي مونږ بیان کړی دی حال د دې لرا پاله پتا باندې من قبل د مخنا ورسولن انور ډېر رسولان دي لم نقصص مالک چې مونږ بیان نه دی کړی پتا باندې دا څه پنځه شپږ رسولان دي چې قران پاک کې ذکر شوی خیال کړه انور پسونو رسولان نبیان دا الله نه دی بیان کړی وکلم الله موسی تکلیما او بیان کړی دی الله تعالی موسی علیہ السلام لرا پیاد په بیانونو سره د موسی علیہ السلام چونکه هغه عظیم الشان پیغمبر دی الله بار بار ذکر کړی رسولان دغه رسولان چې دی مبشرین زیری ورکوونکي دي امتونو ته ومنذرین يرونکي د عذاب نه لا الله يكون للناس على الله حجة ولې الله تعالی دا په زرګونو رسولان را لګلي د دې لپاره چې پاتې نشي خلق لرا علی الله حجة فالله باندې سجدي بعض الرسل پس ارسال د رسولانو چې بیا دا دلیل قائم نه کی چې یا الله تا هم ته رسول نه راغلی والله ما جانا من بشیر ولا نذیر چې بیا دا الزام نه وکان الله عزیزنا کیما لکن الله یشهد بما انزل الیک لیکن الله تعالی د دې شان نزول دا ذکر کوي چې یو جماعت نبی علیہ السلام ته د اهل کتاب راغی وی نبی علیہ السلام ته تاسو چې تاسو په خدای قسم زه رسول یم او کنه اهل کتاب ته هغه وته نه ته چې کوم دی رسول نه موږ ستاسو رسالت اقرار نشو ستاسو رسالت اقرار نشو کولی دا آیات خدای نازل کړ چې تاسو خو شهادت نه کوئ خو زه شهادت کوم ملائکه شهادت کوي صلحاء انسانان شهادت کوي لیکن الله یشهد لیکن الله گواه دی بما انزل الیک پاغه وحی باندې چې نازل کړی دا تا انزله دغه وحی نازل کړی دا بعلمه سره د علم خپلنا والملائکه یشهدون ملائکه گواهی کوي زما د دې پیغمبر په نبوت باندې ملائکه گواهی ادم ملائکو گواهی ته ضرورت نشته ده ځکه چې د الله گواهی کافی ده وکفا بالله شهیدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كم خلق چې کافران دي او خلق منی کوي دلال د الله نه قد ضلوا ضلالا بعيدا بشک دي گمراه دي په گمراه لوی سرا ان الذين كفروا وظلموا کسان چې کافران دي او ظلم کړي دي لم يكن الله ندي الله تعالی لیغفر لهم چې بخشش وکړي دیتا ولا لیهدیهم ندی الله تعالی چې هدایت وکړي دیتا طریقا دلار حق دلار حق الا طریق جهنم لیکن الله تعالی رحمایي کوي لار جهنم تا د مجرمینو لپاره ان هديناه السبيل اما شاکرا واما کفورا خیال کړه الله تعالی مجرمین ته کملار کوي لار د جهنم خالدین فیها جدی به همیشه په دې جهنم کې ابدا همیشه شامل وکان ذلک علی الله یسیرا او دې دا دخول د دې جهنم ته الله تعالی باندې آسان دا ډیر آسان یا ایها الناس قد جاءکم الرسول ای خلقو دا مخکې خطاب اهل کتاب و الله تعالی خطاب تمام انسانیت ته کوي دسو د ایمان خطاب ته د څه کوي اے خلقو راغله تاسو ته رسول صلی الله علیه وسلم بالحق من ربکم فحق ترى من ربکم بجانب رب تاسو نه فآمنوا خیر لكم ایمان راوړی تاسو یعنی فآمنوا بهذا الرسول فدی رسول باندې ایمان راوړی خیر لكم یعنی یکون خیر لكم خیال کرا لکم یکون خیر خیال کرا لکم دیتا منصوب خوشبه کنه پس سره ویلی شي منصوب چې کوم دی نو په تقدیر د عامل سره خوشبه کنه د دې مثال په کافیه کې شته
وای وای خوش کم یو دی یاره کوم مینه د انعام مستحق عقیدې چې دوله په دې سبانه په دې ساعت دوله ز او 1000 روپۍ انعام 70 ها خوش بکنه الناس مجزيون ب70 خوش بکنه کوم نه 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 وقت دعا خو تا د آیات نه دلیل پیش کو ما د کافیه نه كافية يكون ماخذ تمام مخي دوم د دې مثال سره په کافیه کې ورسه توکل په خدای او 1 روپۍ دی پوه شو په جیب کې پرتې دی وڅ وراوي پوه شو په کنه کافیه کې خو واضح مثال دی دا نور کتابونه خو دې وفاق والو کټ کړي دي کنه ولی کافیه خو نه ده کټ کړي کنه چې چانه ویلا خو په خپل به نه وي ان كان خير ور په نه راځي ها زنه پیسې بیا ما ته پاتې شو انتهوا الله او انتهوا عن التثليث واقصدوا ماذا كافية عبارته ده كافية يا مال راكي بوش بك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر الناس مجزيون بأعمالهم خلق تدخل خپل اعمال جزاء ورکېدلی شي خیال کړه ان خيرا یعنی ان کان خيرا فخير له كعمل د خیری نو جزاء به د خیری وان کان شرا فشر لهم او دلته کې کان یا یکون دعوت مقدر به کوشش دغه عبارت په بنیاد کوشش الناس مجزيون باعمالهم وَإِن تَكْفُرُوا كَچَارِ تاسو کفر کو فإن لله بشک الله لرا ما فی السماوات او سچ پاس باندې کړي والارض پزماګه کړي وکان الله علیم حکیم او الله تعالی عالم او حکمت والا یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ها مخکې د يهودانو د غیر قباحت الله تعالی ذکر کو او فدیراتون کې آیاتونو کې د نسوارا او قباحت الله تعالی ذکر کوي لچا د نسوارا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلوا جاتے ما کوي په دینکم په دین تاسو کې عیسی علیہ السلام ته الہ موای ولا تقولوا على الله الا الحق موای په الله باندې مگر حق خبره عیسی علیہ السلام الہ نه دی هغه بنده دی انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله بشک مسیح عیسی علیہ السلام چې دا رسول د الله تعالی دی او کلمته او د الله تعالی کلمه د کون دا په کلمې د کون سره پیدا شوه القاها الى مریم دا کلمه الله تعالی ګرځولې د حضرت مریم ته وروح منه دا یو روح دی د چا د طرف نه د الله د طرف نه پیدا نه د چا د طرف نه شوه دی د الله دا من د پاره د ابتدا د دامن د پاره د جزئیت نه ده ښا لیکن د دې جز ده دغه بسوي د پیرانګانو چې دا عیسی علی السلام جز ده د الله الله پیرات کې پوښ پکا څنګه چې دا خلق السماوات والارض خیال کرا دا کنه جميعا منه څنګه چې دال د کې من د پاره د څه ده من د پاره د ابتدا ده من د پاره د جزئیت نه ده دم دلته من د پاره د بعضیت د جزئیات نه فآمنوا بالله پچیمان راوړی په الله تعالی باندې ورسوله ولا تقولوا ثلاثه موایچ نو موایچ اولو الى اله حضرلی موایچ او خدایان درید انته من شهید تسلیشنا خیر لكم دلته کو څنګه ښا
انتهوا عن التسلیس واقصدوا خیرا لکم د تسلیس نه منع شئ د خیر اراده وکړئ انما الله اله واحد بشک معبود برات ہے والله دے سبحانه پاک دے اللہ تعالی د شرک نه ان یکون له ولد پاک دے اللہ تعالی د دې خبرې نه چې شي داغه د پاره بچي الله د بچي د منزه او ما فی السماوات الله لرا ملکیت تا سيدونو دې چې پاسمانونو کې دی او ما فی الارض او مملوک د بنده د پاره بچي نشي کېدل ځکه په خپل بچي باندې ملکیت نه راځي وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی نو کار د جهاد د کارساز نه الله کارساز تمام عالم دی سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله دا اثبات وحدانیت دا الله تعالی او خیال کلا رد الشرک لن يستنكف المسيح عار کوي عیسی علیہ السلام ان يكون عبدا لله چې شي بنده د الله تعالی عیسی علیہ السلام په خپل په عبدیت باندې فخر کوي عبدیت د ځان د پر سګنی عزت غني او تاسو ولا عبدیت قباحت غني خوشته هغه په خپل په عبدیت خوشاله دي ولل ملائکتو او عار نه کوي فرشتي المقربون چې کوم مقرب فرشتي دي مقرب فرشتي هغه د عبدیت نه عار نه کوي انسان کاپ څه ته ویلی شي دا انکار کول تا عار کول تا پوش فرشتي د الله په عبدیت باندې فخر کوي ومن يستنكف او چاچه عارو کو عن عبادته د عبادت الله تعالی نا د شرم وګاڼو ويستكبر او تکبر وکړو پس يشرهم الیه جميعا در چې الله تعالی بجمع کی دا ټول انسانان ځانتا ټول انسانان بزان ته جمع فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات پس هغه انسانان چې ایمان عمل صالح کړي ويوفيهم اجورهم پورا پورا باور کې الله تعالی دې ته اجور ويزيدهم من فضل سوا وکړي واما الذين استنكفوا او چا چې انکار وکړو او چا چې عارو غانو عبادت الله لرا واستكبروا تکبر وکړو ويعذبهم عذابا اليما عذاب ورکړي الله تعالی دې ته عذاب درناک سره ولا يجدون دیب انم میلهم د ځان د پارا من دون الله ما سوا د الله نه وليا سوق دوست ولا نصيرا نسوق مددگار یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم اے انسانانو د عبدیت عیسی علیہ السلام او عبدیت فرشتو خیال کراله کنه دا ذکر شو اوس په دې آیات کې عبدیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کی چې دا الله رسول سره هغه عبد دی د الله تعالی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم بشکر غل تاسو ته برهان من ربکم واضح دلیل د جانب الله رب تاسو نه دغه برهان څوک دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وانزلنا نازل کړه دې مونږ تاسو ته نور مبینا یو نور واضحه مونږ تاسو ته واضح نور را لګل واضح نور څه دی قران پاک اورې او واضح نور نبی علیہ السلام هم دی اورې کنه بریلیان وی نبی علیہ السلام نور دی موږ ته انکار نه کوو موږ نورم دی بشرم دی دواړه کوشش وکړه اورې کنه زما والد صاحب چې تتل اور پلار کې بریلیان راځار کوشش وکړه پیغمبر علیہ السلام نور دی کا بشر هغه ته د خود بونیر کوشش وکړه په دې حساب کتاب نه پوهېږم چې دا زه د بونیرې ما کوشش وکړه او روانې ملاحو کوشش وکړه هغه په ته یو څه والد ته وته زما بل څه هغه کوشش جره دې په دې باب کې نه دی کوشش وکړه اورې اته دې پښتنو نه خامخا تاسو کوي وی پیغمبر علیہ السلام متعلق سوی نور دے کا بشر کوشش نه
چې خيار هغه ته سوې وي هم نور دی او هم څه دی بشر دی په اعتبار د روح سره نور دی او په اعتبار د جسم سره څه دی بشر دی کوی چې بشر نه دی وای د وې زویا بچی څنګه کېده د نور بچی چرته شوی دی ها د فرشتو بچی شته نشته ولې هغه نور دی ها الله نور دی کوشش وکړه ها نه د نور بچی خو نه ورپاتې شي او نه نور دی په اعتبار د سره ها د روح او روحانيات سره او بشر دی په اعتبار د جسمانيات سره او نبی علیہ السلام باندې د دوالو اطلاق شوه دی ها د نور اطلاق په مشه لقد جاءكم نور من الله وكتاب مبين ها نور من الله وكتاب مبين وو د پاره د سره دی د عتب او عتب تقاضا د څه کوي د مغایرت کوي کوشش وکړه عتب تقاضا د څه کوي ها معلومه ده چې کتاب ځان لشي دی او نور ځان لدی چې هغه نبی علیه السلام په قران پاک باندې اطلاق د نور شوه دی ها خیال کرا لګ وانزلنا الیکم نورا مبینا په قران پاک باندې اطلاق د څه شوه دی د نور شوه دی کوشش وکړه په الله باندې اطلاق د نور شوه دی الله نور السماوات والارض خیال کرا په اسلام باندې اطلاق د نور شوه دی اسلام یخرجکم من الظلمات الى النور ظلمات نه مراد کفر د نور نه مراد اسلام خوش وکړه نه د نور اطلاق ها په الله شوه دی په رسول الله باندې شوه دی په کتاب الله باندې شوه دی په اسلام باندې شوه دی خوش وکړه دا ټول انوار اما الذين کسان امنو چې ایمان راوړو بالله په الله باندې واتصمو منګولې ولګولې به فدین د الله تعالی باندې فسيدخلهم فی رحمت منه یقینا بداخل کې الله تعالی دوی لرا پر رحمتونو خپل کې او فضل خپل ويهديهم د دې رحمایي بو کې الیه ځان طرف ته صراط مستقیم حاصل هاري کې دي یستفتونک تپوس کې استانه اے حبیبا دا د دې صورت په اول کې بیان د سده د مواریث ده په دې میانس کې بیان د سو د مواریث په اخر کې بیا بیان د میراث کوي مقرر اذا تکرر تقرر دا ولې درې ځله د میراث الله ته معلومه ده چې پښتانه نه ورکړي ها دا ډېر کلکتی د بنی اسرائیل اولاد ده په شی به کنه ها بنی اسرائیل تر اخره پورې کله کو کنه ها په خپل ایمان باندې کلک لاړ د دنیا نه کوشش وکړه ها نه دا پښتانم چې کوم دی په دې مسله کې ډېر کلک دي ها الله تعالی و د درې ځله چې کوم دی په دې صورت کې سو په صورت نساء کې ها بیان د مواریث خیال کراله دا په اخري کې د چا میراث بیانېږي دا د اخت عیانی او د سو د اخ عیانی او د اخت عیانی د اخ علاتی او د اخت اخیال د اخ علاتی او د اخت علاتی ولی اخیافی ذکر مخکې شوی دی د اخیافی ذکر مخکې شوی نه الله جل شانو فرمایي یفصتون قاضی طلب د مسلې کې استانا استفتاء استانا غواړي اے حبیبا چې آیا د عیانی وو څه حکم دی او د علاتی وو څه حکم دی قل الله ورته وایا یفتیکم الله تعالی فتوا درکې تاسو ته فل کلالت په میراث ته کلاله کې ها کلاله چاته ویلې شي ها چې نه پلاری مل ولد له ولا والد له چې نه پلاری او نه سي مور وی دې ته سوې دې ته کلاله ویلې شي پوښ وکړه ها د کلاله د میراث ته تپوس کې چې او تړې مړ شو یا یو خدای مړ شولا او خويندې رونه پاتې شوې دي سه پاتې شوې دي خويندې رونه پاتې شوې دي عیانی وی او کسي علاتی وی ور پاتې شي ان امرون حلقا ک یو سړی مړ شي ها او خدای په قیاس ته لیس له ولد چې بچی نشته ده او څو پلاریم نشته ده ولو وختند د پاره خور وی یو سړی مړ شو یو خورې پاتې شو
صحیح پاتې شو یک یو خورې پاتې شو میراث په څنګه تقسیمېږي د دې سړي چې څومره جایداد دی څومره مال دی دا به چورلټ نیم شي د الله په چاړه وای چې کوم نه غوس کی نه نیم به د چا شي د دقه یوي خوش او دا پاتې نو نیم به د چا شي دا به د عصبات شي د چا بشي د عصبات بشي او که عصبات نو عصبات سدي ترونه د تر ځامن وغیرہ که عصبات نشته ده نذبل ارحام له ورکیږي نه چونکه دا چې فرض دا غنیمه واغسته په فرضیت باندې غنیمه به بیا واپس شي دیته په طریقې د رد سره دیته مسله ردیه ویل شي پوه شئ به کنه دا خو د یوې دغه مسله شوله فلهانې ثما ترک د دې لپاره نیمه دا غمال ده چې دې مړي پرې خوي وهو یرثها ا دې میراث لري د دې خپل خور نه لم یکن لها ولد کچره د دې لپاره اولاد نه خور امړه شواله خور کلاله خور صدا خور کلاله دا خور امړه شواله د خور نه پلار شته نه څو نه اولاد شته ده پوه شئ به کنه نه شته ده یو پنځپيري ترجمه کوله لم یکن لها ولد کچره زوی نه الکه د ولد ترجمه به پس کوله پس زوی باندې ولد غزویا تا ته د ولد ترجمه معلومه نه ده پوه شئ به نو ولد زوی ته هم وي او لور ته هم وي پوه شئ به انا مطلب دی چې خور امړه شوله او یو ورور پاتې شو نو دا یو ورور څه شوله دا یو ورور د ټول میراث مالک شو د څه شوله د ټول میراث مالک شو ورپاتې شو وان کان تسنتین یا کچره دوه خويندې وي سړی مړ شو دوه خويندې پاتې شولې دوه خويندې عیانی وي او کسبي حالاتی وي اکچره دواړه وي تاسو نه تاسو کو هم عیانی دوه خويندې دي هم حالاتی دوه خويندې دي بیا به څنګه تقسیم کیږي جزاک الله دا کله اوس دې ټیکړه هغه په بناتو کې دغه خبره ده په بنت البنت کې دغه خبره ده چې دوه بنتین وي یو بنت البنت وي کنه نه تکمله الثلثین هغه کې دغه چلتی نه یو بنت یا یو بنت البنت هغه کې دغه مسله ده خو شي به کنه یو اخته یا یو بنت الاخت خو شي به او نو مطلب دا دی چې دې کې علاتی بیا سړي محروم دي ښا پاین کانا تاسنته نه کچره دوه خويندې دي عیانی دي یوازې نهم فلهم الثلثان د دې لپاره دوه برخې دي میراث پس شي درې حصے شي دوه برخې به د دې دوه خويندو شي درېمه به د عصبات شي درېمه به د چا شي عصبات شي خیال کړه پاین کانا تاسنته نه کچته دوی فلهم الثلثان د دې لپاره دوه برخې دي او پتا ته باندې بده یو سوال بل وکړه آلته کې په مخ کې پړمبي دغه کې پړمبي آیات کې چې د میراث تقسیم کېدو نو فین کان تا فوق سنتین فلهم الثلثان د لونو په باره کې ویل چې فوق سنتین د دوه نه چوي دغه د پاره ثلثان عدل ته کې یوازې دغه وي ان کان تسنتین فوق ته کې وسره نشته دا ولي هلته وسره فوق دلته وسره فوق نشته دا غنه معلومیږي چې را د فوق لغه معنا خدای چې درې وی کنه چې درې وی نو ال دغه د پاره ثلثان چې لونه درې وی نو ال ولا ثلثان او چې خويندې دو دي دغه د پاره ثلثان دی عجیب خبره دا شوله چې لونه ډېری نږدې دي که خويندې ډېری نږدې دي لونه ډېری نږدې الته کې فوق سنتین ویلې دي او دلته کې خويندې چې لري دي الته کې سنتین ویلې دي ابرخه ولا سم مقرر کړی د ثلثان مقرر کړی دې ته ویلې شي اشاره مناسبه خو شي په کنه د دې آیات په اشاره سره معلومه شوله چې هر کله دلته کې د اسنتینو د پاره ثلثان دي نو الته کې د اسنتین د پاره په طریقه اولاد سره شو اسنت ثلثان شو
په طریقه اولاد سره ولته شو نو د په طریقې په د اشاره النص سره دا چې کوم دی نو واقع هغه حصه د دوه خویندو د حصه د هغه دوه لونو خود به خود معلومه شوه خیال کړه فلهما الثلثان د دوه لپاره د دواړو لپاره دو برخې دي مما ترک د هغه مال نه چې د دې ورور نه پاتې شوی وي وان كانوا اخوه رجالا ونساء اګه خویندې رونه په شریکه پاتې شوي